الرحمن الرحیم. مشرانو خو خبرو کې زه به صرف دومره مختصر عرض وکړم چې په موجوده حالاتو کې دا چې د موسمي کوم حالات را روان دي، د موسمي حالات چې کوم شروع شوي دي، نو په دې وخت کې د بوټي ډېر زیات اهمیت دی. او موږ سره بهادر بابا چې ولی الله دی، او په بهادر بابا خپل په نوم باندې تقریبا 1000 کنال ځمکه ده او یو قدیمي ځنګل هلته کې موجود دی. او هغه بوټي دي چې د هغې 2-3 زره کاله عمرونه دي او د هغې نعمت البدل نشته دی په دې وخت کې، یعنې یو انټیکس دي په بوټو کې. او مقامي خلک هلته کې چې کوم دي نو هغوی د هغه بوټو غلاګانې کوي، هغه بوټي غیر قانوني طریقې سره وهل کوي د هغې، او د هغې نسل کشي کوي. بلکل هغه بوټي ختمېدو پسې راغلي دي. نو د وخت ضرورت دی چې کم از کم څومره حکام چې کوم دي، که هغه د نوشهره ډپټي کمشنر دی او که هغه زمونږ ډي پي او صاحب دی چې د دې غلا د بوټو کوم غلاګانې کېږي، د دې خلاف چې کوم دی کاروایي وکړي. ډي سی صاحب الریډي 144 لګولي ده، خو هغه 144 باندې کاروایي نه کېږي. په کار دا دی چې دا چې کوم نوی ډي پي او رالو ده ته موږ دا ریکویسټ کوو، چونکې هغه خو نوی لا چارج نه دی اخیستی، خو چارج اخیستو سره موږ هغه ته دا ریکویسټ کوو چې دغه 188 چې کوم لګېدلي د 144 کوم لګېدلي په دې باندې د 188 پی پی سی لاندې کاروایي وشي، او دا بوټي چې څوک پټوي او خرڅوي او دغه خپل مفاداتو کې دا کوي، د دې خلاف د غلا اف آی آر درج شي او زر تر زره چې کوم دی دا د گرفتار شي. او د دې باقي د فورسټ والو ته پکار دا ده، ځکه دا خو د بیسک کار خو د فورسټ وی چې فورسټ راشي او د په خپل تحویل کې دا واخلي او د دې حفاظت وکړي، او د دې حفاظت چې کوم دی په هر ممکنه باندې کوي، بلکې دلته کې باقاعده خپل چې کوم ګارډز دي د دوی هغوی تعینات کړي او هغوی په ذریعې سره چې څوک دا چې کوم مجرمان دي او کوم دا د بوټو سره ظلم کوي، دا بوټو سره دا د بوټو دا جرم کوي، نو کم از کم په دوی باندې اف آی آر وکړي او دا د قانون په دایره کې دی راولي. دغه زموږ خواست دی.